بېنظیر د روپو لپاره نوي کسانو چې کم رجسټریشن کړی دی او هغه تر اوسه پورې موږ ته دا روپۍ میلاو نه شوې یا ځینې زاړه کسان دي د مخکې نه به یې دا روپۍ اخیستې او هغو ته ویلي چې تاسو دوباره اندراج وکړئ یا ګوتې ولګوئ یا ډاینامک سروې کې چې دی په هغې کې حصه واخلئ لکه قسمه قسم نومونه چې دي دا ورته ځینې کسان اخلي خو د دې ټول مطلب دا دی چې تاسو دوباره رجسټریشن وکړئ نو ځینې کسانو دغه دوباره رجسټریشن کړی دی نو هغوی چې موږ ته په راتلونکي وخت کې دا روپۍ چې دي دا میلاوي که نه میلاویږي او ځینې نوي کسان دي هغو رجسټریشن کړی دی کال مخکې کړی دی چا 15 شپږ میاشتې مخکې کړی د ځینې کسانو چې دی 1.5 کال شو او هغو رجسټریشن کړی دی او هغو ته تر اوسه پورې دا پته نه لګي هغوی چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي اوس چې کم قسط شروع شوی دی نو هغه ځینې داسې زاړه کسان دي چې هغو ته هم دا روپۍ چې دي تر اوسه پورې نه دي میلاو شوي نو هغوی چې زموږ په اکاونټ کې دا روپۍ جمع شوي دي که نه دي جمع شوي موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي نو نننۍ ویډیو چې ده هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره نو تاسو راواخلئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسي بل دا لایک شیر کمنټ چې دی دا پرېږدئ نو دا د ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ نو کوم چې زاړه کسان دي او هغو ته د دوباره رجسټریشن دپاره وینا شوي ده او هغو دوباره رجسټریشن نه کړی نو لاړ شئ لاول نمبر چې دی تاسو خپل دوباره اندراج چې دی دا لازم وکړئ ځکه 31 دسمبر چې دی د دې اخرنی ټایم دی که د دغه نه وروسته بیا تاسو رجسټریشن کوئ نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي او په هغې کې بیا پوره وخت تېرېږي د هغې نه وروسته چې دی بیا به تاسو ته دا روپۍ چې دي دا به شروع کېږي نو لاړ شئ او خپل رجسټریشن چې دی دا وکړئ که نه راتلونکی قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي دغه شانتې ځینې کسان چې دی هغه د جون نه مخکې رجسټریشن کړی دی د جون نه مخکې چې کوم رجسټریشن کړی دی نو د هغو هر سره چې دي هغه اپډیټ شوي دي هغه خپل اهلیت چې دی هغه اوس کتی شي چې په راتلونکي وخت کې به دا روپۍ تاسو ته میلاویږي که نه میلاویږي د هغې لپاره به ګوګل ته ځئ او هلته کې په ویب سایټ کې خپل شناختي کارډ او هر سره چې دي دا به ورکوئ که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي که طریقه نه درځي نو د دې په باره کې زموږ ویډیو شته په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک چې دی دا سرچ کړئ زموږ د یوټیوب چینل به ته راشي نو په هغې کې موږ لینک هم ورکړی دی او طریقه چې دی هغه هم ښوولې ده نو هلته کې به لاړ شئ تاسو به خپل اهلیت چې دی دا به چک کوئ بیا کوم تاسو نه پوهېږئ تاسو ته کم لیکل راغلل نو هغه لیکل چې دي هغه به تاسو موږ ته به دې کمنټس کې چې دی راولېږئ په هغې به له جدا ویډیو جوړه کړو بل چې تاسو به ښه په تفصیل باندې پوه کړو دغه شانتې ځینې نوي کسان دي نوي کسان دي هغو رجسټریشن کړی نو کومو نویو کسانو چې رجسټریشن کړی دی او هغو هم د جون د میاشتې نه مخکې رجسټریشن کړی نو تاسو لاړ شئ خپل اهلیت وګورئ داسې نه چې تاسو رجسټریشن کړی او تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي په دې کې چې کم کسان غریبانان هغو ته میلاویږي او د کومو چې مالي حیثیت برابري هغه د دې نه وځي لکه تاسو له به هلته کې نمبر درکوئ د کومو کسانو سکور چې د 32 نه به کمی نو هغه کسانو ته به دا روپۍ میلاویږي د کومو کسانو چې سکور د 32 نه اوچتي نو هغو ته به دا روپۍ نه میلاویږي نو تاسو به ځئ په هغه ویب سایټ باندې به تاسو خپل اهلیت ګورئ نو هلته کې به تاسو ته لیکلي که تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې نو هغو به تاسو ته لیکلي چې تاسو اهل یې چې اهل یې نو تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي که جانچ پړتال یې نو ستاسو هر سره چې دی هغه به جانچ پړتال کې پراته دي په راتلونکي وخت کې چې دی بیا به تاسو ته دغه سټیټس چې کله ستاسو اپډیټ شي نو تاسو ته به ولیکي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې یا نه یې اهل نو چې کوم سکرین شاټ درته راغی او تاسو پرې نه پوهېدلی نو هغه به تاسو موږ ته د دې ویډیو په کمنټس کې چې دی راولېږئ نو په هغې به له موږ جدا ویډیو جوړه کړو نو تاسو به په هغې باندې پوه شئ خو نوي کسان او زاړه کسان چې دی هغه هم خپل کتی شي او کومو کسانو ته چې د روپو مشکله راځي چې موږ ته زموږ په اکاونټ کې روپۍ جمع شوي دي که نه دي جمع شوي نو تاسو خپلې روپۍ چې دی دا هم چک کولی شئ د هغې ویب سایټ په تور باندې تاسو خپلې روپۍ هم چک کولی شئ نو لاړ شئ او هغې ویب سایټ وګورئ او په هغه طریقه باندې خپل اهلیت چې دی دا هم چک کړئ او خپلې روپۍ چې دی دا هم چک کړئ په ګوګل کې 8171 لیکل دی اولنۍ ویب سایټ چې دی کولاو کړئ نو په هغې کې ټول طریقې کار چې دی ښه په اسانو سره په اردو باندې لیکلی دی نو تاسو خپل اهلیت هم چک کولی شئ او خپلې روپۍ چې دی هم په هغه ځای کې چک کولی شئ